دغه یو دسې قوم دا هغه نه پیږي. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بشک تاسو ته یو دسې رسول راغله دا هغه د تاسو نه ده او هغه ته تکلیف راسي دغه خبرې نه څه په تاسو په مشقت کې وي او هغه په تاسو باندې د خیر حرص لري او مؤمنانو باندې ډیر شفیق او مهربان ده. فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. بیا که هغه واپس وګرځي نو ته ورته دا وایې چې الله متکفي ده، هغه نه علاوه څوک معبود نشته، هغه باندې زه بروسا کوم او هغه د عرش عظیم مالک او رب ده. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. اور جب ان پر کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پھر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بے شک تمہارے پاس آ چکے ہیں ایسے رسول جو تم ہی میں سے ہیں، جن پر گراں ہے تمہاری مشقت اور وہ تم پر بھلائی کے لیے حریص ہیں اور مؤمنین کے اوپر شفیق اور مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باندې به کله یو سورات یو آیات یا څو آیتونه را نازل شولای نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم به خلکو پسې جوابونه واستولو، څو مجمع را جمع کې روشه خلک څو زوتا دغه سورات تیر کړ. چنانچه خلکو کې به لون وشولو او خلک به را جمع شولو، مجمع به را جمع شوه. نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هغو ته آیتونه بیان کړل. اوس دغه منافقین چې کوم وو هغو به دغه مجمع کې راتلو، ځکه څه ډرېدو به چې یاره بیا خو مو منافقت جواد شي. نو پیغمبر اسلام ته اعلان وکړو، نو د مسلمانانو سره به د منافقین راغلو، دا بان اوستو. اوس ځنه آیتونو کې به داسې وو چې هغه د منافقینو ذکر به ورکړي، هغو ته به قرآن مجید کې به هغوی باندې تنقید شوی و چې یاره دا منافقین داسې غلط کار کوي، څه کوي څه کوي. نو د هغو به چې کله واورېدل د آیتونه خدیایي مو متعلق نو ډېر زیات به خجل وو او ډېر زیات په هغه مجلس کې تانګ وو. نو یو بل ته به دا اشارې کولې څه که څوک مونږ کسې نه څه وځو، نو د سترګو کې به سره یو بل ته اشارې وکړلې او بیا به پټ پټ څه کوم دا مجلس نه ووتلو. لکه د زموږ ځنه مسلمانان چې کوم دا مازدیګر لمانځه کې چې څنګه سلام وجر بسي بس یو بل ته سره سترګې وغړې ډب دونه وتښتي. نو د منافقینو به دا حرکت کولو چې هغو به د پیغمبر اسلام دغه آیتونه تخل نو هغو متعلق الله رب العزت فرمایي چې کله یو سورت را نازل شي نو یو بل ته سترګې وغړئ او بیا یو بل ته سترګو کې وایي چې ولیدلې وخت چې څوک مکسي نه ته پوه شي چې څوک نه کسي، بیا به مجمع نه غلي چک شو. د بل آیت کې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه. الله رب العزت د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي چې تاسو ته یو داسې رسول مو درستوله ده چې هغه د تاسو نه ده. اوس من انفسکم مطلب دا شو چې د تاسو نه ده، یعنی لکه څنګه تاسو یې د تاسو قوم قبیلې خاندان نه اندای تاسو نه منا انسان ده. اوس دا بریلیون چې کوم دي دا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم متعلق دا نظریه لري چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم انسان نه ده، بشر نه ده، بلکې نور ده. نو نو ته چې نور ده خو به طور صفت نور ده، یعنی دنیا ته روشنايي ورکوي د هدایت والا. دا نه ته د هغه باډي او د هغه جسم چې کوم د هغه نور نه جوړ ده. بریلیون یې نه د هغه جسم چې کوم دا کنه هغه نور نه جوړ ده، لکه څنګه د الله چې کوم دا کنه د فرشتي چې کوم دي دا نوراني مخلوق ده. نو همدان منا الله چې کوم دا د هغه صفته نور ده. نو نعوذ بالله دا څه وایي چې دا خو د خدای صفت کې محمد صلی الله علیه وسلم شریکول دي چې الله نور ده او دا نور ده. نو بهرحال دیجه کې الله رب العزت دا وضاحت وکړلو چې من انفسکم تاسو نه ده. چنانچه قرآن مجید کې بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې قل انما انا بشر مثلکم یوحى. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د خلکو ته دا وایي چې ځان د تاسو نه منا یو بشر یم، تاسو نه منا انسان یم. نو بهرحال دینه دا معلومه شوله چې دا دعوا باطل او غلطه ده
چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته چوکو نور نه ای بلکې هغه بشر ده البته صفت په اعتبار سره هغه نور ده ټول دنیا یې منور کړی ده خو نه د بدن په لحاظ سره نور نه ده اچھا مخکې الله رب العزت فرمایي ایوا معنا خو دا انفسکم انداغه ده چې دی توسو نه ده یعنی توسو قبیلو نه ده توسو قوم نه ده ځنه مفسرین فرمایي چې دا ټکه من انفسکم نه ده من انفسکم ده فامنه زبر ده نو انفس شي کنه بیا دا نفیس نه وته ده نفیس معناوي ډیر عمده او ډیر اعلی نو سیدی معنا دا شو ته تاسو ته مدثر رسول درستوله ده چې هغه ډیر اعلی ذات او ډیر اعلی صفات او مالک ده خو بهرحال اصلي ټکا من انفسکم دا اندا مخکې الله رب العزت فرمایي چې عزیز علیه ما عنتم تاسو ته کوم تکلیف در ورسیږي هغه دی باندې بوج اچوي په دی باندې ډیر خفقېږي چې تاسو ته تکلیف یعنی دا دومره شفیق او مهربان رسول دا چې تاسو تکلیف نه دو بے چین او جهنم ته کا تاسو بدعملی وکړي جهنم ته به تاسو څه او تکلیف کې دوه دا چنانچه الله رب العزت قرآن مجید کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك اے نبی صلی الله علیه وسلم کته د ترشی ټنډي والا او د سخت زړه والا وای نو د خلک به تو سره نو ستانه وای مطلب دا شاید الله رب العزت تعالی اخلاق او د نرم دلی ولا صفات او د شفقت ولا صفات در کړه دا ځکه تو ته اټول خلک رچی او د اسلام کې برکات ځکه دا نو بهرحال یو حدیث شریف کې رچی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د توسو او د مومن سول د سیدا لکه یو سړی چې کوم دا غت ځنګل کې ور بال کی بیا د پتنګون د اردو کې د پروانه یای د پتنګون چې کوم دا کنه ته زور کوي ورته ځون ورچي نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د توسو مثال اند سیدا لکه ور بال وی او لکه څنګه د پتنګون زور هغه ورته کوي کنه تاسو توسو واڅ کوم دا کنه د جهنم ورته لګیا زور کوي او زمره کې وای جهنم نه مبچ کاو خو تاسو مونږ ځون خلاصوي او جهنم طرف ته زور کوي نو خبره دا شاید څه ګوره حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ډیر حریص تا بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په خپل مؤمنون ورونو باندې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم شفیق او مهربان دي چې علماء کرام مولانا مفتی سعید احمد پالنپور رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر هدایت القرآن کې لیکلي دي چې دینه د لیډر یو څو صفاتونه معلوم شو په دغه آیت نه چې یو حکم دا کنه من انفسکم دغه ټکی نه معلوم شو چې دا قوم مشر حکم دی لیډر اغا اعلی بهترین کردار ادا کولای شي چې اغا د قوم یو فرد وي هغه سره ووسی هغه مانځ کې پاتې کیږي نو هغه ته د قوم مشکلاتو پاته لګي اوس ګوره موږ تاسو وخت څخه کله ایمو لیډرون چې کوم دي کنه دوبایو کې په انګلندو کې نوست دی هغه ځای نېشنلټي ور سره د الیکشنو کې روشي مو ته ودرېږي مو کماکل مخلوق ته ووټ وي هغه مو مسایلو نه څه خبر ده داسې سړی ته ویر کته ته مالی کې پته کېږي هغه خپل خور غریب سړی وي هغه ته د غریب تکلیف پاته وي هغه خپل د محلي د تربور عزیز د رشتہ دار د مشکلاتو پاته وي نو یو حکم دا کنه د لیډر صفت دا غدا من انفسکم څنګه د تو د قوم قبيله سړی وي څه تو دی هغه بچپن لیدل وي تو دی هغه کردار لیدل وي بار نه تو تر شي ته څه پته ته کرت کیه ته غال یې ته ډکو یې ته مردور یې ته چی شي ته دیانه دورای مالک تو سره رستنی ته پته لګي چې تو کردار څنګه را خ کردار مالک تا ووټ ور کوا هغه مشر لیډر جوړوا بیام عزیز علیه ما عنتم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کې دویم صفت داو چې د خلکو په تکلیف باندې به دو تکلیف کیو نو مولانا مفتی سعید سے فرمایي چې د لیډر صفت یو داغه ده چې اغا د خلکو تکلیف خپل ځون کې محسوسوي هغه کې دا صفت ورکیوي چې د هغه قوم څخه کله پریشان وي دو سره پریشان هغه لیډر نه هغه خپل حکومت دا کنه پلان کروزرو کې ګرځي خپل حکومت د ایر کنډیشن کمرو کې نوستا او د هغه حکومت عوام دا هغه خور سلیم حکومت دا کنه دی هغه لوډ شیډینګ د روغې ورځې کې 3 غنټې بجلی نه مندي دا سه لیډر نه پکو حضور صلی الله علیه وسلم بس امت تکلیف کې لیدلو اټول نه اول به تکلیف جوړ ته ځون رسول چنانچه روایتونو کې راځي یو صحابي فرمایي چې وا پیره په مدینه کې تکا تور شپه وا تور شپې چې کوم دا کنه بهار یو تللا یو نار ونی وش څنګه وش نو ټول خلک غبرو شي چې دا نار چی شو یی چې مو روه تلو چې دا کی شاده وخت سوکر یی ځای ته رسیدو چې کوم ځای نه د تللا رغله او تلیدو حضور صلی الله علیه وسلم ټول نه مخکې د ځای ته رسیدل دته یی چې لیډر یمو ولا کوم دا کنه صدا نه منای تکلیف جوړ وي خلکو ته یی زمړه لور شه درنو تلور شه منډه لور شه جلوسونو تلور شه دنه په لوړو کو تکو پوهه خپل کوم دا کنه
غل لغنه کنټینر کې نوس ني مخلوق ځون نه مخې یو لیډر نه پرې په لوړ په کوتک ونه لګیدل او خور غریب د بل اورې مې یو ویډیو لیدل یو جاهل انسان څوک دا خپل هیڅ خپل بینوله دا زه خپل د په خپل مولې دلو په پنده کې د در نمبر نو یو کاز ته جذبې ته روغلو ستنی ته وختلو د 12000 لین ول ستنی ته وختلو څنګه ګوتې ته ویل یو راغنه د وښتلو کنه د په داسمه کې راو وښتلو بس مو صرف هغه ویډیوونو کې دوره ولې زما پنده کې هغه ویډیو مو ولې دلا تیمو کور سره نږدې ایریا کې دا هغه جلوس وو وشبیا خبره مونږ په ویر شو لوړه روغله د بل لوري چې مو هغه ویډیو ولې دلا نو دوه کاست ته یی ته درنی ته لونو بس مو ته غوسه روغله سره د لیډر سره د زیاتای کې زستنی د وخت له استنی موانی ولا د ارباله سونه کاټ د وځي ما ټیم کې مونږ ولې دلته په توڅو وشو څه نه وشو خو اوس مڅ ولې دلته د ارباله سونه کاټ وو روډ په غوړي نوس وو د خپیا د سکاګي وګي بعد د نوس وو چې چې شدي زمو هغه شمس آباد کې کوم دا کنه پنده کې شمس آباد ته یو ځای کې دا کور کړه شمس آباد کې مو کوم دا کنه ځون ستنی ته ورغه کړه مغازه غي اوس دا غره خیر ته نوس بس کا چوک لاس روپے ته وته کا چوک شل ته وچی اوس دا سه بیوقوف قوم سره کوا کړه څنګه لیډر دی پاره اوس خپل ځون ته سپلای کوي نو بیا د چوک زمو ور دا سه لیډر دی پاره وکړه لکه دا حضور صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې مسله وا اول وخت خپل رسیدل په غزوه تبوک کې تاسو ته مو پرون کې سا وکړه څه دوره سختی وا سو په دوه کسانو به وای وخجوله مې ویلا حضور صلی الله علیه وسلم خپل او تبخ کې دا شی نه خپل فیس کړی نه زه وته لې ته وای وخجوله او مو ته چرګ په لونه را شړ لګه زدا وای دریام کوم دا حریص علیکم د تاسو په خیر باندې حریص تا یعنی هر وخت د تاسو خیر په تلاش کړه چې زه به قوم ته خیر څنګه ورساو او څلورم بالمؤمنین رؤوف رحیم په مؤمنانو باندې شفیق او مهربان ده لیډر کې غاټ صفت داوی آغا د خپل قوم یو حدیث شریف کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سید القوم خادمهم د قوم کا سردار ان کا خادم اور نوکر ہوتا ہے د قوم چې کوم مشر وي هغه ځون د سیګنی چې د قوم نوکر یم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وو چلو کې ګرځیدل چوکیدارا به کوله بقاعده نه نه لږ ځکه خلیفہ ځکه په کوی مو بخل چوکیدارا کوي نن سبا لیډرونو او مو ته چوکیداری ته ویلور دي دنیا څوک دا کنه دوه وسو کسان بډیګارد ځون سره ګرځي عوام یې په کور دا شه دا د غوي مو هغه کوله بازارونو کې ګرځیدل دا غلی مردور نه کېدل ایمو و دی وخت مې نه د شپې بازار ته روزي چې درې څلور چکر وای ان شاء الله یو پډری په دوربین وناکسي دا ټول خلک په پډریون سره دی دوه شپه ک چرګ لوسته ویرغله ک چاک لوسته ویرغله ک سایکل لوسته ویرغله ک موټر سایکل ویرغله ک لړګای ویرغله ک بمبه ویرغله وچتوي ویلي چې موږ کوم لیډرون دي هغه خپل بنگلو کې نوستي مو یې انده ته ورپرګ دولی وشه وای بهرال فاین تولوا فقل حسبي الله الله رب العزت فرمایي چې بیا د غورو ګردانی وکینو ته وایا ایمو دي پر الله کفی دا هغه نه علاوه بل معبود نشته الله دی رب العرش العظیم مالک ته چنانچه عرش عظیم حدیث شریف کې راځي سو دی الله رب العزت کرسی څوک دا کنه کرسی هغه دوره دا د اسمنونه او د زمکه او د ټول کائنات څوک دا کنه هغه دوره دا د خلی کرسی چې د اټول کائنات د اسمنونه د اسمنونه د زمکه د مریخ او د ستارې او د کهکشان او د ملکی وی د ټول رجامه کې کنه دای کرسی په مخ کې د سیدی لکه یو لوی صحراوي او هغه کې یو رنگ یو غوتی پراته وي دسی د اټول دنیا د کرسی په مخ کې دوره ده نو الله رب العزت د څو عظیم شان ذات وی چې هغه کرسی د پوزیشن ده بهرحال ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا د قران مجید هغه جامع کړه دا نو دی هغه جمع قران کې دعا یو رکن وو نو حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی فرمایي چې د قران اټولونه اخیری سورت آیتونه دات وادي دینه بعد بیا د قران مجید بل آیات نه درغلطه ان کې پیغمبر اسلام وفات شول دا اخیری آیتونه چنانچه دی لقد جاءکم رسول من انفسکم دی فین تولوا فقل حسبی الله چنانچه غالبا حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا روایت ته کوم سړی سبئی او مسخوتان ووري دا آیتونه وایي الله رب العزت بو دی هغه په زندګۍ کې اسانه پیدا کوي الله د متعلق کمال توفیق نصیب